تیر درس کې مونږه د ناقص واوی د ثلاثي مجرد کم لومبه بابو فعل يفعلو هغه شروع کړو او داغي صرف صغیر هغه مو هم ذکر کړو. داغي صرف صغیر دی دعا يدعو دعاء فهو داع ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو لم يدعو لم يدعى لا يدعو لا يدعى لن يدعو ولن يدعى الأمر منه ادعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى والظرف منه مدعا مدعيان مداع مديع والآلة الصغرى منه مدعا مدعيان مداع مديع والآلة الوسطى منه مدعات مدعاتان مداع مديعية والآلة الكبرى منه مدعاء مدعاءان مداعي مديعي وأفعل التفزيل المذكر منه أدعى أدعيان أدعون أداع أديع والمؤنث منه دعيا دعيان دعيات دعا دعيا وفعل التعجب منه ما أدعاه وأدعي به ودعوة. پتیر درس کې مونږه د دعا نه والا تر دو لا يدعى پوری یعنی د پسر پی صغیر کې د فعل ماضی نه والا تر د نهی پوری د کمی صیغې وي دا مونږ ذکر کړی وي. په دې کې کم قوانین جاری شوي او هغه قوانین مهم ذکر کړیو. په دې درس کې به مونږه د ظرف او تدین اخو چې دا کمی نوري صیغې دي نو ان شاء الله تعالی دا به حل کوو. نو والظرف منه مدعا مدعيان مداع مديع د ټولو نه لومبې خو به مونږه دا قانون یا ساتو او مخکې هم مونږه ذکر کړی دی چې د ثلاثي مجرد کم ظرف دی نو دا په 7 اقسام کې مختلف راځي. د ثلاثي مزید فيه کم ظرف دی نو په هغې کې خو څه خبرې نشته دی. د ثلاثي مزید فيه کم ظرف دی یا د رباعي مجرد دی یا د رباعي مزید فيه دی نو هغه د هغې بابو د اسم مفعول په شانتې راځي. البته د ثلاثي مجرد کم ظرف دی نو دا مختلف دی. په 7 اقسام کې کم صحیح دی محموز دی او اجوف دی نو دا هغې کم ظرف دی نو هغه یا د مفعلون په وزن باندې راځي یا د مفعلون په وزن باندې راځي او د هغې ټول دارومدار د مضارع معلوم په عین کلمه باندې دی. کچرې د مضارع عین کلمه مضموم وي یا مفتوح وي نو د ظرف دغه صیغې به مفعلون مفعلان راځي یعنی عین کلمه به مفتوح وي. او کچرې د مضارع معلوم عین کلمه مکسور وي نو ظرف کې به هم بیا عین کلمه مکسور وي یعنی مفعلون مفعلان په وزن باندې برازي. دویم کم مثال لی نو د مثال په باره کې دا خبره مونږ کړې وه چې مثال خوا کو مثالی واوی وي که مثالی یایی وي او که د هغې په مضارع معلوم باندې هر قسم حرکت وي خو د هغې نه به ظرف مطلقا د مفعلون په وزن باندې راځي. مفعلون مفعلانی یعنی په عین کلمه باندې به کسره وي. تدین علاوه د ناقص د لفیف او د مضاف ظرف به مطلقا د مفعلون په وزن باندې راځي یعنی مفعلون مفعلانی یعنی په عین کلمه باندې به فتحه وي خوا که ناقص واوی وي که ناقص یایی وي که لفیف مفروق وي او که لفیف مقرون وي که مضاف ثلاثي وي او که مضاف رباعي وي د هغې ظرف به د مفعلون په وزن باندې راځي. نو والظرف منه مدعا مدعیان نو دا په اصل کې دی مدعون مدعوانی مدعون مدعوانی. نو په دې کې د ټولو نه لومبې د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی یعنی کم واو دی نو دا په ماضي کې په دریم ځای باندې واقع او اوس دلته دا په څلورم ځای باندې واقع دی. نو دا واو مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو مدعیون. اوس دیتا د قالباع والا قانون دا ورته متوجه شو یا متحرک دی تدینه په مخ کې هر باندې فتحه ده نو دغه یا دا مونږ په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو مدعان.
نو د الف او د نون په منځ کې التقا د ساکنینو راله، الف هم د حذف کو نو موږ سره جوړ شو مدعن. هم دقه شانتي تعلیل دا د اسم علی صغرا کومه لومبۍ صيغه د مدعن په دې کې هم شوی دی. مدعن دا په اصل کې دی مدعون. نو بیا د یدعا تدعا قانون د وجنه دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو مدعیون ته جوړ شو. بیا پکې د قال والا قانون جاری شو نو تدینه جوړ شو مدعان. بیا د الف او د نون په منځ کې التقا د ساکنینو رااله نو الف هم ته حذف کو نو مدعن دا ته جوړ شو. د ظرف دویمه صيغه ده مدعیانی. نو دا په اصل کې دی مدعوانی. مدعوانی. نو په دې کې هم دغه د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی. و واقع شوی دی په پنځم ځای باندې او په ماضی معلوم کې په دریم ځای باندې او تدینه مخکې حرکت ته دی مخالف دی. نو دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو نو د مدعوانی نه جوړ شو مدعیانی. او په دې کې اوس د قال والا قانون دا نه جاری کیږي اگر چې یا متحرک ده او تدینه مخکې حرف باندې فتحه ده. چې کله واو او یا متحرک وي تدینه په مخکې حرف باندې فتحه وي خو که تدینه وروستو الف راغلی وي د تثنیه الف راغلی وي نو په دې کې د قالبا والا قانون دا نه جاری کیږي. نو په مدعیانی کې صرف یو قانون جاری شوی دی د یدعا تدعا والا. هم دغه قانون د اسم علی صغرا کم دویم نمبر صيغه ده مدعن مدعیانی دا هم په اصل کې و مدعوانی. د یدعا تدعا قانون د وجنه دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو مدعیان ته جوړ شو. والظرف منه مدعن مدعیانی مداعن. مداعن دا په اصل کې دی مداعو د مفاعلو د مناصرو په دې وزن باندې. نو د ټول نړمبه په دې کې د دعیه والا قانون دا جاری شوی دی. ځکه دعیه والا قانون دا چې کله واو متحرک وي د لام کلمې په مقابله کې وي تدینه په مخ کې حرف باندې کسره وي نو دغه واو دا به مونږ په یا سره بدلو. نو چې کله دا واو مونږ په یا سره بدل کو نو د مداعیون جوړ شو مداعیو مداعیو. نو اوس دیتا د جوارن والا قانون دا متوجه شو او دا قانون هم مونږ په لومبي ځل باندې ذکر کوو. تفصیلی قانون دی خو تدی خلاصه دا ده او په کوم ځای کې دلته چې زمون کوم مقصود دی د قانون نه نو مونږ صرف هغه حصہ هغه ذکر کوو او هغه دا ده چې کله د جمع منتهل جمو په صيغه کې یا متحرک وي تدینا په مخ کې حرف باندې کسره وي نو دغه یا حذف کول او تدی په بدله کې عین کلمې لا تنوین ورکول دا واجب دی. چې کله د جمع منتهل جمو په صيغه کې یا متحرک وي تدینا مخکې حرف دا مکسور وي نو تدغه یا حذف کول او تدی په بدله کې عین کلمې لا تنوین ورکول دا واجب دی او ضروری دی. نو چې کله مونږه مداعیو کې د دعیه والا قانون جاری کو نو دا جوړ شو مداعیو. نو اوس د صيغه منتهل جمو د لام کلمې په مقابله کې یا متحرک واقع شوی دا او تدینه مخکې حرف دا مکسور دی لہذا دغه یا دا مونږه حذف کړه او تدی په بدل کې مو دا کم عین کلمه ده نو دغه لمونږه تنوین ورکو نو د مداعیون مونږ سره جوړ شو مداعن مداعن. نو والظرف منه مدعن مدعیانی مداعن مدیعن. مدیعن دا په اصل کې دی مدیعون مدیعون د منی سویرون بشانتی منی سویرون. نو په دې کې هم لومبه د دعیه والا قانون جاری شو و متحرک دی د لام کلمې په مقابله کې تدینه مخکې حرف مکسور دی نو دغه واو مونږ په یا سره بدل کو نو د مدیعون مونږ سره جوړ شو مدیعون. اوس دیتا د یدعو تدعو والا قانون دا متوجه شو او د یدعو تدعو والا قانون خلاصه داوا چې کله واو او یا مضموم وي یا مکسور وي او د لام کلمې په مقابله کې وي. او تیر درس کې مونږه
دا لام کلمه زمونږ نه هیر شوې وه چې کله واو او یا مضموم وي یا مکسور وي او د لام کلمې په مقابله کې وي او د دې نه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي نو ته دغې واو او د یا حرکت حذف کول دا واجب دی. نو د مدیعیون نه چونکې یا مضموم ده او ته دې نه مخکې حرف دا مکسور دی نو د یا نه مونږ ضمه دا حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو مدیعین. نو د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو د یا دا ته مونږ حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو مدیعین. نو د ظرف کومې صیغې وي په دې کې مونږ قوانین دا جاری کړل. لومبۍ کومه صیغه ده مدعن دا په اصل کې دی مدعون نو په دې کې د ټولو نه لومبۍ د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی بیا پسې ورپسې د قال قانون جاری شوی دی د هغې د وجې نه مدعان شو او بیا په دې کې د التقای ساکنین والا قانون دا جاری شوی دی. دویم دا مدعیانی دا په اصل کې و مدعوانی صرف په دې کې د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی. مداعین دا په اصل کې دی مداعیو د ټول نه لومبۍ په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی او بیا پکې د جوارن والا قاعده جاری شوی ده. او مدیعین دا په اصل کې دی مدیعون په دې کې درې قوانین جاری شوی دي. لومبۍ د دعیه والا بیا د یدعو تدعو والا او بیا د التقای ساکنین والا قانون دا پکې جاری شوی دی. والآلة الصغرى منه مدعن دا دو مدعن په شانتي دی. مدعیانی دو مدعیانی په شانتي دی. مداعین دې کې خو تعلیل آلډي وشو او مدیعین په دې کې هم وشو په ظرف کې. والآلة الوسطى منه مدعات مدعاتان مداع مديعية. مدعاتان نو دا په اصل کې دی مدعوتن مدعوتان. نو لومبۍ په دې کې د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی. د هغې د وجې نه دا واو دا مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو مدعیتن مدعیتان او بیا په دې کې د قال والا قانون جاری شوی دی. د هغې د وجې نه دا یا دا په الف سره بدل شو نو مدعاتن مدعاتان دا ته جوړ شو. مداعین په دې کې هم قوانین مونږ جاری کړي او مدیعیتن په اصل کې دی مدیعوتن. نو واو متحرک دی د لام کلمې په مقابله کې دی او تدې نه مخکې حرف مکسور دی نو د دعیه قانون د وجې نه دغه واو دا مونږ په یا سره بدل کو نو مدیعیتن دا ته جوړ شو. والآلة الكبرى منه مدعاء مدعاءان نو دا په اصل کې دی مدعاون مدعاوانی. نو په دې کې د دعاء بکاء والا قانون جاری شوی دی. پرونه مونږ ذکر کړو د دې نه مخکې درس کې چې کله د الف زائدې نه وروستو متصلا د لام کلمې په مقابله کې واو یا یا واقع وي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي. نو دلته هم د الف زائدې نه وروستو متصلا د لام کلمې په مقابله کې واو واقع شوی دی نو دا موږ په حمزه سره بدل کو نو مدعاء مدعاءان دا ته جوړ شو. مداعیو دا په اصل کې دی مداعیو د مناسویرو په شانتي نو ته دې په آخر کې یا او واو دا یو ځای راغلی دی نو دې ته د سیدون والا قانون متوجه شوی دی. د سیدون والا قانون مخکې مونږ ذکر کړی د اجوفو په قوانینو کې چې کله یا او واو دا یو ځای راشي لومبۍ پکې ساکین وي نو دغه واو یا کول او یا په یا کې ادغام کول دا واجب دی. نو مداعیو کې دا واو مونږ یا کو او بیا مو یا په یا کې ادغام کړه نو مداعیو دا ته جوړ شو. او مدیعیون دا په اصل کې دی مدیعیون د منیسویرون په شانتي نو دلته هم یا او واو یو ځای راغلی دي لومبۍ پکې ساکن دی نو واو مونږ یا کو یا مو په یا کې ادغام کړه نو مدیعیون دا ته جوړ شو. وافعل التبذيل المذكر منه ادعى ادعيان ادعون نو دا په اصل کې دی ادعو ادعواني ادعيون ادعوون ادعو ادعواني ادعوون. نو د ټولو نه لومبۍ په دې کې د یدعا تدعا والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې واقع شوی دی په څلورم ځای باندې یا په پنځم ځای باندې
او په اصل کې وو واقع شوی او په ماضي کې په دریم ځای باندې نو دغه واو مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو ادعیو ادعیانی ادعیونا نو په ادعیو کې بیا د قال والا قانون جاری شوی دی یا متحرک دی تدین مخکې حرف فتحه ده نو یا مونږ په الف سره بدل کړه نو ادعا ته جوړ شو او ادعیانی کې صرف دو یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی او ادعونا نه چې کله ادعیونا جوړ شو نو بیا په دې کې د قال والا قانون جاری شوی دی یا موږ په الف سره بدل کو نو ادعاونا ته جوړ شو نو د الف او د وو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم ته حذف کو نو ادعونا ته جوړ شو اداعن دا دو مداعن پشانتی دی په اصل کې دی دا اداعیو نو د دعیه قانون د وجنه دا وو مونږه په یا سره بدل کو نو اداعیو دا ته جوړ شو نو اوس یا واقع شوی دا د جمع منتهل جموع د صيغه په اخر کې او تدین مخکې حرف دا مکسور دی نو دا یا مونږه حذف کړه او دا غي په بدل کې مو کم عین کلمه د دله تنوین ورکو نو اداعین دا ته جوړ شو او ادیعین دا په اصل کې دی نو ادیعین په اصل کې دی ادیعون د دعیه قانون د وجنه دا و مونږه په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو ادیعیون بیا د یدعو تدعو يرمي ترمي قانون د وجنه د یا نه د زمه مونږه حذف کړه ځکه چې یا مضموم ده تدین او د لام کلمې په مقابله کې ده تدین مخکې حرف مکسور دی نو چې کله ته زمه مونږه حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو ادیعین بیا د یا او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یا مو ته حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو ادیعین والمؤنث منه دعيا دعيان دعيات دا په اصل کې دی دعوا دعويان دعويات نصرا نصريان نصريات نو په دې درې وڼو صيغو کې د دعيا والا قانون هغه جاری شوی دی دا غي خلاصه دا او دا قانون هم موږ په لومبي ځل باندې ذکر کوو چې کله واو واقع وي د فعلا تبذیلی د لام کلمې په مقابله کې نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی چې کله واو واقع وي د فعلا تبذیلی د فعلا مطلب باندې یعنی کلمه دو فعلا په وزن باندې وي او تبذیلی باندې یعنی د اسم تبذیل صيغه وي دغه د لام کلمې په مقابله کې نو چې کله واو واقع وي د فعلا تبذیلی د لام کلمې په مقابله کې نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دي نو دلته کومه وګورو دا دعیا په اصل کې وو دعوا نو دا فعلا تبذیلی دی او واقع شوی دی تدید لام کلمې په مقابله کې د قشانتی دعیان کې هم د فعلا وزن دی په دعیاتن کې هم د فعلا وزن دی نو اصل کې دعویانی دعویاتن نو دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو دعیا دعیانی دعیاتن داته جوړ شو دعان دا په اصل کې دی دعاون دعاون نو و متحرک ته تنین په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو دا و مونږ په الف سره بدل کو نو دینه جوړ شو دعان دعان نو دا الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم ته حذف کو نو دعان ته جوړ شو او دعیا دا په اصل کې دی دعیوا نو واو او یا یو ځای جمع شوي دي او لومبی پکې ساکن دی نو د سیدون د قانون د وجنه دغه واو مونږه یا کړه او بیا مو یا په یا کې ادغام کړه نو مونږ سره د دعای و نه جوړ شو دعیا وفعل التعجب منه ما ادعاه وادعي به ودعوه ما ادعاه په اصل کې دی ما ادعوه ما ادعوه د قال ولا قانون په جاری شوی دی و په الف سره بدل کو نو ما ادعاه ته جوړ شو وادعي په اصل کې دی ادعيو ادعيو نو و ساکن دی تدین په مخ کې حرف باندې کسره ده د میعاد ولا قانون د وجنه و په یا سره بدل شوی دی نو ادعي ته جوړ شو وادعي به ودعوه دا په خپل اصل باندې دی نو یو ځل بیا مونږ ته دی باب د صرف صغیر ذکر کوو
دعا يدعو دعاء فهو داع، ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو. لم يدعو لم يدعى، لا يدعو لا يدعى، لن يدعو لن يدعى. الأمر منه ادعو لتدعى، ليدعو ليدعى. والنهي عنه لا تدعو لا تدعى، لا يدعو لا يدعى. والظرف منه مدعا مدعيان مداع مديع. والآلة الصغرى منه مدعا مدعيان مداع مديع. والآلة الوسطى منه مدعاة مدعاتان مداع مديعية. والآلة الكبرى منه مدعاء مدعاءان مداعي مديعي. وأفعل التفسير المذكر منه أدعى أدعيان أدعون أداع أديع. والمؤنث منه دعيا دعيان دعيات دعا دعيا. وفعل التعجب منه ما أدعاه وأدعي به ودعوه. د ظرف نواله تر د اخیره پوری دا کم گردان چې مونږ ذکر کو نو هم دقه شانتي گردانونه د ناقصي واوی او د ناقصي یایی د ثلاثي مجرد د اسم ظرف نواله تر د اخیره پوری دي. د اسم ظرف نواله د اخیره پوری دا کم گردانونه چې مونږ ذکر کړل نو د ثلاثي مجرد د ناقصي واوی او د ناقصي یایی چې څونه گردانونه دي نو هغه ټول په دغه انداز سره دي په دې وزن باندې راځي. ان شاء الله تعالی آئنده درس کې به مونږه تدې صرف کبیر اغا ذکر کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.